أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم خوږو طالب علمانو. نن موږ د پښتو د کورس باقاعده آغاز کوو. په نننی لیکچر کې به موږ د پښتو بنیادی چې کوم الفابټس دي، کوم د هغې حروف تهجي دي، الف ب دي، هغه به موږ مطالعه کوو. د هغې د لیکلو او د ویلو اصول به موږ زده کوو. د هغې سره سره به د پښتو ګرامر تعارف به کوو او د څه حده پورې به هغه کې کار کوو. نو راځئ چې شروع شو. د ټول ناول موږ ژبه وپېژنو چې ژبه څه شي ته وایي. نو څنګه تاسو پته ده چې ژبه د انسانانو ترمنځ د خیالاتو او د احساساتو شریکولو یوه ذریعه ده، یوه وسیله ده. د دې په ذریعه باندې انسانان د یو بل سره خپل خیالات او احساسات او جذبات چې کوم دي هغه یو بل سره شریکوي. یعنې ژبه د انسانانو ترمنځ د خیالاتو او د سوچونو شریکولو یوه ذریعه ده. د ګویایۍ او د عقل په جوګتوب انسان ته حیوان ناطق ویلی شي. د نورو سالرونکو نه د دې تفرق په وجه ورته اشرف المخلوقات ویلی شي. طالب علمانو، ما دا پښتو دلته کې لیکلې ځکه دا چې تاسو ویل هم زده کوئ چې څنګه به پښتو تاسو لولئ. نو د هغې دپاره ما کوشش کړی دی چې لیکلې مې ده او بیا یې تاسو ته ویمه هم. نو ما د ویلو سره به تاسو ته دا په ذهن کې راشي چې څنګه به تاسو پښتو لولئ. صحیح ده. او ورسره ورسره به چې کوم دی د هغې هغه کوم اسنس چې کوم دی هغه به هم تاسو زده کوئ چې د دې مطلب څه دی. اگر چې په دې کې زموږ سره په د مایکروسافټ کیبورډ کې څه داسې د پښتو الفابټس نه وو، نو د هغې د وجې بعض ځینو کې که ته به غلطي معمولي شان شوې ده، نو هغه چې کوم ځای کې ده هلته به تاسو ته واضح ومه چې په دې ځای کې دا ټکی داسې پکار و. خو زموږ سره د کیبورډ څه مسله وه د هغې د وجې همدغه شان لیکلی شوې ده. ښه، ژبه د بنینو انسان سره زېږېدلې ده. مطلب د خبرې دا شو چې د ژبې تاریخ چې دی هغه دومره زوړ دی لکه څومره چې د انسان تاریخ دی. قرآن کې الله دې ته اشاره کوي چې موږ آدم علیه السلام ته د څیزونو نومونه زده کړل، څیزونو نومونه وښودل. د سورې بقره په دې آیات کې تاسو کتی شئ، وعلم آدم الاسماء كلها. صحیح. بیا د وخت د تېرېدو سره د دغه صوتي غږونه وتوږلی شو، سوچه شو او ترتیب وضع او سمون یې وموندو، او همدغه شان ژبه په وجود کې راغله چې د خیالاتو، احساساتو او د افکارو د څرګندولو او د نورو سره د شریکولو یوه وسیله ده. د نړۍ په مختلفو سیمو او په مختلفو برخو کې مختلف تهذیبونه وجود کې راغلو چې ځانګړي ژبې وي. صحیح ده. دغه شان لیک لوستپېړو وروستو، یعنې صدو وروستو شروع شو او پرمختګ یې بیا موندو. د انسان د تخلیق سره چې کوم دی د ژبې ضرورت راغی، نو بیا چې د دنیا په مختلفو سیمو کې مختلف قومونه آباد شو او مختلف تهذیبونه په وجود کې راغلل، نو د هغوی مختلفې ژبې هم جوړې شوې او دغه ژبو بیا چې کوم دی هر طرف ته ترقي وکړه او د لیک لوست چې کوم دی دا سیستم بیا ډېر وروستو شروع شو. دا زموږ سره دي د پښتو حروف تهجي. حروف تهجي ته مونږ توري یا ټکي وایو. دا تاسو کتی شئ زموږ سره چې کوم دا ټکي دي، الف دی، ب، پ، ت، ټ، س، جیم، چ، ح، خ، س، یا درې ټکي د پاسه پې، س، ز، دال، ډال. په دې کې زال هیر شوی دی، نو زال دپاره به زه داسې وکړم چې دلته کې یو ځای ما خالي دلته پرېښی دی، ځکه چې په دې کیبورډ باندې د زال دغه ونه، نو دا زموږ سره شو زال. ټیک شو. او چې کوم دغه دی تصویر دی دا ما ډاونلوډ کړی دی، نو په دې کې دا زال ونه، نو دال، ډال، زال، ر، ړ، ز، ژ، غ، سین، شین، خین،
صاد ضاد طوا طي ظي عين غين في قاف کاف گاف لام میم نون 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 د پاسه دلته کې تاسو په دې نون د پاسه د سیدغه کته شي چې دلته کې د ټې پشان داسې یو سیز جوړ شوی دی نو دا نون دی او یا وو دی دا شان هی دا ی ی ان زم سره پنځه په دې کې یې غانې دي صحیح ده دا زم سره د پښتو الفابېټ دی پته کې خبره ده چې د پښتو کم الفابېټس دي هغه موږ الف ب ت وایو لکه څنګه چې تاسو په مدرسو کې الف با تا د سی وایي دلته کې الف ب پ ت ټ وغیرہ دا هم دغه شان دي وجدا الف ب هم ویل شي ښه په پښتو ژبه کې سلور سلويخت الف ب دي هغه ده ٹھیک ده کنه سلور سلويخت الف ب دي یعنی تاسو اولین کرښه وګورئ چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی په دې اولنۍ کرښه کې 9 دي نو 9 1s are 9 9 2s are 18 9 3s are 27 9 4s are 36 او بیا 37 38 39 40 41 42 43 44 نو دا 44 زموږ سره د پښتو حروف تهجی دي په دې کې نهش داسې دي چې عربی فارسی او اردو او پښتو کې شریک دي په څلور ژبو کې نهش یعنی یو کم 29 داسې حروف تهجی دي چې هغه په عربی فارسی اردو او پښتو کې شریک دي هغه کم دي نو هغه تاسو کته شي چې کم دا انسرکل شول الف ب ت س ج ه خ دال زال ر ز سین شین صاد ضاد ط ظ عین غین ف قاف کاف یہ گاپ فق قاف کاف لام میم نون واو ح او دوه یې غانې اوس په دې کې یو یې غونډې او یو پرتی خو زموږ سره د پښتو د دوانه چې کم دي یو د غونډې یې کار کوي یو د پرتی یې کار کوي دا یو د غونډې دا د پرتی یې کار کوي سلور داسې دي چې په فارسی اردو او پښتو کې شریک دي یعنی په فارسی اردو او پښتو کې دي او په عربی کې هغه نشته دي هغه کم دي هغه دغه چې کوم سرکل شول دا بلو سره یعنی پ شو چ شو گ شو او غاب شو د دې علاوه اته حروف داسې دي چې صرف د پښتو ځانګړي دي او دا کم پاتې شول دا صرف د پښتو ځانګړي حروف دي کې ټ دی پای کې ډال دی پای کې دا بل شان سی دی پای کې زی دی ٹھیک ده دا شان دا یګانی چې دي دا د پښتو اته د سټی کې دا ځانګړي دي ها اوس مونږ راځو د پښتو کومکی ټکی دي کومکی ټکی څه ته وایي په انګلیش کې ورته واولز وایي واولز زور زیر او پیغ د پاره چې کوم ټکی استعمالیږي هغه کومکی ټکی دي یاد ساتئ په پښتو ژبه کې زور زیر او پیغ دا مونږه یعنی اعراب چې کوم دی هغه شانه لګو څنګه چې عربی کې مونږه لګول شو یا په اردو کې مونږه بعضیونه کې لګول شو په پښتو کې د کومکی ټکو څه وجود نشته دی هغه د لپاره مونږه باقاعده د پښتو حروف تهجی استعمالو یعنی زور زیر پیش چې کوم دی د هغه په ځای مونږه د پښتو ټکی استعمالو صحیح ده پای کې زموږ سره کم دی الف دی واو دی ی دا او ه دا په پښتو کې د کومکی ټکو په توګه استعمالیږي نو راځي د یو لغونه تفصیل وګورو چې په کوم ځای کې مونږه کم ټکي د کم کومکی ټکی لپاره د کم کومک لپاره استعمالو الف اولې زم سره الف دی د اصل صورت نه علاوه بعض خو چې کوم د زم سره الف په اصل صورت کې استعمالېږي دا غي نه علاوه د ولاړ زور کار کوي یعنی ولاړ زور څه کار کوي د ډبل الف کار کوي د ډبل الف کار لکه څنګه چې په عربی کې ولاړ زور کوي دغه شان دي زموږ سره یو الف چې دی دا غي کار کوي اوس داسې کم ځای کې بده اصل صورت کې کار کوي او په کم ځای کې بدا د اعراب یا د کومکی کار کوي نو هغه منصره ده د هغه الفاظ په وزن هغه په بناوټ باندې لکه زموږ سره دا ټکی دی تلوار
اوس په دې کې زموږ سره د الف چې کوم راغلی دی د واو پسې تلوار، نو دا د ولاړ زور کار کوي، د دوو الفونو کار کوي، او دلته کې دی د کومکی ټکي په توګه استعمال شوی دی. دوم زموږ سره دی انار. اوس په دې کې د اولنې الف چې کوم دی د ا اواز لپاره دی، لہذا د خپل اوریجنل یا خپل اصلي صورت کې دی، خپل اصل صورت دلته استعمال شوی دی. خو دا دویمې چې کوم دی انار، نو دا د دو زورونو کار کوي، لہذا د کومکی ټکی په شکل استعمال شوی دی. دغه شانتي شاندار، په دې کې د اولنې الف د شین سره چې د خپل اصلي صورت کې راغلی دی، او دا دویم الف چې د کومکی ټکی په شکل راغلی دی. دا شان بیمار، په دې بیمار کې د الف چې کوم دی دا د کومکی ټکی په شکل. وو په دې کې دوم ټکی د زموږ سره هغه د پیښ کار کوي. وو د پیښ کار کوي په بعض ځینو کې د خپل اصلي صورت نه علاوه، لکه مور، لور، سور، دعا، درود. په دې الفاظو کې وو کار کوي د پیښ. دا شان زموږ سره هی چې کومه ده د زور کار کوي، یعنی هی د زور کار کوي، لکه هغه. په دې کې اخیره کې د هی چې کومه هم راغله او اول نه چې کومه راغله هغه. دا شان پراته، دا شان اوږده، دا شانتې ګډه. نو کوم ځای کې چې تاسو کتای شئ چې دا هی راغلی، نو دا د شارټ زور کار کوي، یعنی الف چې کوم دی هغه د ډبل زورونو کار کوو، د ډبل الف کار یې کوو. دلته کې دا هی چې دا د شارټ ساوند چې کوم دی د ها د هغې کار کوي. دغه شان یې چې کوم د زموږ سره په 5 ډولونو استعمالیږي، او څنګه تاسو پر حروف تهجي کې ولیدل چې یې په 5 قسمه لیکل شي. همدغه شانتې د دې 5 قسمه اوازونه هم دي، د هغې تفصیل مونږه لږ ډسکس کوو. پای کې اول دی یې چې کله پرې دوه ولاړ ټکي، یعنی کله چې د پاسه پرې دوه ولاړ ټکي داسې غونې، دلته کې ټکي پی خو دوه ولاړ ټکي، صحیح ده، یعنی داسې ټکي، نو داسې आवाज ورکوي. بیا دا څنګه आवाज ورکوي؟ دا اوریجنل لکه پکې، لاندې، راغلې، دا شان ولاړې، د ګړې هېره شوې ده، نو د اړې مونږ جوړه کړو، ولاړې، دغسې، مخکې. د ټولو یګانو له پاسه دلته کې دوه ټکي دي، صحیح ده. دغه شان دلته کې هم دوه ټکي دي. نو دا ټول چې دي دا د یې غونې اواز دغه کوي، ټیک ده. یعنې پکې دا ټول پریپوزیشنز چې کوم دي زیاتر په پریپوزیشن په سنس کې استعمالیږي. دغه شان مخکې، چې وغیره. دویم زموږ سره د یې چې کوم قسم دی هغه دا دی چې کله د دې د پاسه دوه ټکي خو پراته ټکي، صحیح ده، یعنی دوه داسې یې او هغې له پاسه بیا داسې پراته ټکي داسې. نو داسې اواز ورکوي لکه څنګه چې موږ اکچولی یي غونې لږ غونې یي خو تیز، نو لکه هغوی زی، ټیک ده، هغوی زی. ګورئ هغوی چونکې دا پاسنۍ یې ده، د پاسه ولاړ ټکي دي، نو د هغوی او زی. دغه شان دا ډال لیکلی شوی دی، دا اړی په کار دی، زما سره په دې کیبورډ کې لږ مسله شوې ده. نو دا سړي، دغه شان دا چینی، دغه شان دا سپي، دغه شان لیونی، دغه شان غرسني. نو نی، ای، دغه شان اواز دپاره چې کوم دی د یې لاندې دوه پراته ټکي. دریم صورت زموږ سره د یې دا دی چې کله پرې ټکي نه وي او لکۍ وي. لکۍ مطلب دا دی چې کله زموږ سره د اخره کې د یې چې کله داسې مونږ ولیکو، ټیک ده، او په اخره کې په دې ځای کې بیا داسې غوندې لکۍ غوندې والا جوړه کړو. تاسو کتی شئ په دې یې له پاسه چې کوم دا دغه جوړ شوی دی، دا خوږه غوندې چې دی خوا راوتې ده، داسې غوندې دا یې وه، ټیک ده. نو دا زموږ سره دریم تنو دی. یې چې کله پرې ټکي
نوي. تاسو په دې لیکلو کې خپله کتای شئ کله پرې ټکي نه وي. صحیح وي ټکي او پرې دلته کې ولاړ ټکي دي چونکې نو دلته به پرې. کله چې پې ټکي نه وي او لکۍ ټیک ده او لکۍ وي نو داسې اواز ورکوي. څنګه اواز ورکوي؟ لکه لښتۍ ټیک ده لښتۍ جنۍ لکۍ دغه شان شپېلۍ دغه پې نه ده لیکلی شوی دغه شپېلۍ دغه شان ده سوري د شیلۍ شیلۍ شپېلۍ ګوډۍ دا زموږ سره د دې یې چې کله د پاسه پې داسې د خونګه غوندې وتي نو هغه بیا داسې غوندې اوازونه ورکوي ای غوندې ټیک ده که نه لکه ځی یا دغه شان مونږ وایو چې غرسنۍ ټیک ده. نو اوس دلته ګوره دا زموږ سره دی غرسني دا غرسني دی خو چې که مونږ دا داسې ولیکو غرسنۍ یې ورسره داسې خو دا یو یې شامل کړو نو بیا به دا غرسنۍ شي او چې کله مونږ دا پاسنۍ دغه کړو نو دا به غرسنۍ شي غرسنۍ غوندې. څلورم زموږ سره یې چې دی کله پرې ټکي نه وي چې کله پرې بلکل ټکي نه وي نو بیا به لکه تاسو کتای شئ په دې باندې بیخي ټکي نشته دی نو بیا به دا څه کوي دا به د اوږده اوږده یې چونکې زموږ سره په دې کیبورډ کې شته دی نه دوه قسمه رسم الخط دي زموږ سره پېښوري دی او یو افغانستان والا دی کابلی دی نو په پېښوري کې دا زموږ سره دا یو شته دا یې چې کوم ده دا اوږده یې شته یعنې دا اوږده یې دا څه شی ظاهري دا داسې یې ظاهري چې په هغې باندې ټکې نه وي یعنې کله په دې لیکلو کې چې کله هم مونږ داسې یې ولیکو چې د هغې په سره ټکي نه وي نو مطلب دا چې دا به اوږده یې کار کوي ټیک ده. دې ته مونږ مجهوله یې وایو ټیک ده ته مجهوله وایو. پېښوري رسم الخط کې اوږده لیکلی شي مثلا مثال په توګه مثال په توګه لکه دلته کې دا زموږ سره هم اړې پکار دی نو دا سړی دا سړی ټیک ده ځکه چې دې باندې ټکه نشته نو دا د اوږده یې په شان اواز ورکوي یې سړی دغه شان لیونی دغه شان سپی دغه شان ګیډې ټیک شه نو یې داسې غوندې اواز دپاره زموږ سره داسې یو یې لیکلی شي چې د هغې د پاسه په ټکي نه وي. دا زموږ سره د افغانستان رسم الخط دی. په پېښوري رسم الخط کې بیا موږ په دې په ځای اوږده یې هم استعمالولی شو ټیک ده. یعنې مثال زموږ سره دا دی که زه دلته کې داسې لیکمه داسې د دې مطلب څه دی سړی دی. دا تاسو داسې هم لیکلی شئ ښه تاسو سره چونکې زما سره په دې کیبورډ کې چې کوم دی رسم الخط کابل والا دی نو دا تاسو داسې لیکلی شئ اوږده یې سره ټیک ده. ښه نو لږ صفا کړو. پنځمه یې چې کوم زموږ سره داسې ده چې کله مونږ بغیر ټکو والی او له پاسه پې امزئ ټیک ده یعنې بغیر د ټکو یو خو زموږ سره دا وه که نه چې بلکل پې څه نه وي بله زموږ سره داسې ده چې ټکي پې نه وي خو له پاسه پې دلته کې همزئ نو بیا د دې مطلب بل څه وي داسې غوندې د هغې مطلب څه چې کله پرې همزه وي نو دا امریه وي لکه کینئ ولیکئ مه کوئ ولې ولئ ټیک ده که نه یعنې زموږ سره چې کله داسې د دې په شاني د دې اواز او د دې اواز تقریبا یو شان دی د دې او د دې اواز یو لکه ګوډۍ او ولۍ ټیک ده شپېلۍ او ولیکئ خو دلته پاسه چې کوم دي دا څه اکشنز ظاهري سوري دا اکشن نه ظاهري او لاندې چې کوم دي زموږ سره امریه دي څه حکم دی څه منع ده څه نصیحت دی ټیک ده که نه نو چې کله مونږ د امریه شکل کې یی غوندې اواز ظاهرو نو هلته کې بیا پاسه پې حمزه لګو ټیک ده. لیکن ګوډۍ هلته کې زموږ سره د دې یې چې کوم دی کار پوره کړی و ټیک ده. خو دلته کې چونکې مونږ وایو ولیکئ یو قسمه کمانډ دی ټیک ده که نه حکم دی نو هغې دپاره بیا مونږ دا یې استعمالو ښه د پاسه پې حمزه جوړو.
اوس لکه تاسو دې دریو دغه ته وګورئ په دې کې زموږ سره درې قسمه لیکل شوي دي یو هم داسې ښکاري چې ګوره که موږ داسې ووایو بغیر د دې اصولو نه نو چینی 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 ټیک ده خو دا داسې نه دي اولي ته وګورئ په دې باندې څه دي دواړه ټکي پراته دي چې کوم پراته ټکي دي لہذا دا کم یو کیس دی دا زموږ سره دویم نمبر کیس دی ټیک ده دا یو دویم نمبر کیس دی په دویم نمبر کیس کې موږ ویل چې پراته ټکي نو بیا ای غونې आवाज ورکوي دا چینی ده ټیک ده دلته کې دا وګورئ په دې باندې ټکي نشته د یې باندې او لکۍ ده لہذا دا کم یو کیس دی دا کیس نمبر 3 دی دریم نمبر په هغه کې موږ څه ویلو چې کله لکۍ وي نو دی به ای غونې आवाज ورکوي نو چینی ټیک ده دا به څه شي دا به شي چینی یعنی چینی جینی دغه شان دی بل زموږ سره دی دا په دې باندې د سره ټکي هم نشته او نه سره اډیشنل سمبلز دي نو دا زموږ سره د اوږدې کار کوي لہذا دا چینی دی چینی سړی صحیح او اخیره کې زموږ سره دا چې کوم دی په دې باندې به مونږ دوه ولاړ ټکي وکړو نو دا به زموږ سره چینی د چینو نه اوبه راوړو که نه نو هغه چینی شوې ده ټیک ده نو چینی 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 او چینی صحیح دغه شانتې زموږ سره دا یو بل دغه دی دا تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره دا اصول مونږ فالو نه کوو نو مونږ به څه وایو ولې 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 ټیک ده که نه حالانکې دا زموږ سره څه دی دلته کې اولنی باندې دوه ولاړ ټکي دي نو دا ای आवाज ورکوي نو دا ولې شو د ولې ټیک ده د ولې دا بل بیا هغه ولاړ ټکي دي د ولې ولې ټیک ده د ولې ولې او دلته کې بیا زموږ سره همزه ده پې نو دا څه شی دی دا انټراګیټیو دی نو په دې کې به موږ څه کوو په دې کې چونکې یو تپوس قسمه دی نو دلته کې ولې د ولې 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 او ولې ټیک ده ولې دلته کې پراته ټکي دي نو ولې ولې یعنې د ولې 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 صحیح ده مطلب به تاسو پوهېږئ ولې یو قسمه ونه ده او ولې چې کوم دی هغه ولې ته وایي نو ولې او بیا ولې ښه دغه شانتې بل ته وګورئ ګڼو سپو کې سپي او سپی وې ګڼو سپو کې ټیک ده دلته کې تاسو کتلی شئ ګڼو سپو کې سپي چونکې دا پراته ټکي نه سپي ونه او سپی دا هغه بیا لکۍ والا ده نو سپی ټیک ده وې دغه شان تاسو د دې سمري ته وګورئ اولنی دی وګورئ چونکې دا امریه دی پاسه پې حمزه دی نو وګورئ دغه شان دی بل وګورئ دا شی دی سړی مجهوله یې ده ټیک ده سړی بل چې کوم دی څه شی دی سړی لکه موږ سړی اوبه یا سړی که نه مخصوصه یې ده بل چې کوم دی سکي سکي دا هغه معروفه یې ده چې ای ونې आवाज ورکوي او بله چې کوم ده هغه ډوډۍ ده چې دا د تانیث یې ده صحیح ده نو د مونث یې ده مونث په دې باندې ظاهریږي صحیح ده